د مور او پلار سره ښه ګزاره کوئ، ښه سلوک ورسره کوئ. څنګه چې د مور او پلار سره کوئ، ستا اولاد به سبا له تا سره هغه کوي. که د ښه سلوک ورسره کوئ، ستا اولاد به تا سره ښه سلوک کوي. که د بد سلوک ورسره کوئ، ستا اولاد به له تا سره بد سلوک کوي. نو په کتاب کې یو واقعه لیکلې وه، یو نفر خپل بوډا پلار راواخیسته، په څادر کې واچوئ او داسې د غوزي په شان یې تړلی و او پر شا یې کوي او وایخسته یو یې وړئ. کله چې ولاړئ سارا ته، په سارا کې څا و، د څاو غاړې ته یې کښېښوئ. پلار چې دی وکتل نو ورته یې وویل ای زویه په دې څا کې ما مه اچوه، په بل څا کې مې واچوه. نو زوی ورته وویل چې ته څنګه پوه شوې بابا چې زه تا په څا کې اچوم؟ وایي ما خپل پلار په دې څا کې غورځولی ده، ما خپل پلار په دې څا کې اچولی ده، نو په دې څا کې ما مه اچوه، بله کوهي بل څا ته مې یوسه. کله چې زوی دا خبره واورېدله، زوی بېهوشه سو چې کله په هوش کې رالی نو خپل پلار یې له هغه څادره څخه خلاص کړئ او په عزت او اکرام سره یې کور ته بوتلی. نو ای زما عزتمندو ورونو مسلمانانو، څنګه چې له پلاره سره کوې، ستا اولاد به له تا سره دغسې کوي. لکه څنګه چې دغه کس د پلاره سره داسې کړي وو چې خپل پلار یې په څا کې اچولی وو، نن یې اولاد راولاړ سو، دی یې راواخیستی، هغه څا ته یې ورغورځوئ. نو چې څنګه سلوک له پلاره سره کوې، ستا اولاد به له تا سره هغه سلوک کوي. عبدالرحمن بابا وایي ته چې بل په غوښولې هسې پوه شه چې همدغه شی به ستا په لور ګزار شي.